نو عرض مې دا کول زما عزتمند چې د مشرک نه خو ستا مور او پلار ښه دي، مشرکان خو نه. حضرت اسماء رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم تراله وی چې یا رسول الله زما مور راغلی ده وهي مشرکه او هغه کافره ده، مشرکه ده، آیا زه د هغې سره صله رحمي کولی شم؟ یعنی د مور چې څنګه عزت قدر کول پکاري، خاطر تواضع پکاري، هغه کولی شم؟ بیشیا وکوی ځکه چې ستا مور ده. البته غلط خبرې، بد خبرې، د معصیت خبرې د پلار او د مور ممن لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. بهر حال ما عرض کولو چې الله جل شانه فرمایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، مؤمنینو ته ووایي چې د خپل نظر ټیټ ساته. ای پیغمبره د مسلمانانو ته ووایي چې نظر ټیټ ساتئ. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، او مؤمناتو زنانه ته ووایي چې نظر ټیټ ساتي. نظر د څه نه به ټیټ ساتي؟ د پردی زنانه د کتونه نظر ټیټ ساته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شیطان زنانه دا د شیطان جال له، لکه څنګه چې ته مړست جال اچي او مړزان پکې نیسي، میانو ته پسین کې جال واچي او میان پکې نیسي، بل یو سیستخکاری جال واچي او غخکار پکې کوي، دغه سدا د شیطان د خکار ذریعہ ده. بس دا دغه خدای پاک پیدا کړ چې کله دا مخامخ را روانې ته ورته ګورې نو ته شیطان مخ کی او تا ته د هغې اندامونه مختلف انداز سره ښیي او ستا په زړه کې غلطې وسوسې اچي. او چې کله دا په شا لاړه شي نو شیطان د دې پسې شاته روان وي او تا ته مختلف انداز د هغې ښیي او ستا په زړه کې غلطې وسوسې اچي. د دې علاج څه دی؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، مؤمنانو ته ووایي چې سترګې ټیټې ساتي. بس دغه علاج دی. ټیټ ساتلو نه مراد دا دی چې دغه زنانه ته مه ګوره، په بورخه کې هم به ته مه ګوره چې بورخه کې نن سبا بورخې هم جاذب نظر دي. د ښځو دپاره خپله سزا ده. زنانه ته پکار دي چې هغه د خپل پړونه، خپله بورخه، خپل صادر هغه داسې ساتي چې هغه جاذب نظر نه چې د خلکو نظر راکړي. مصیبت دا شو چې نه، بورخه دې همداسې چې په هغې باندې پړک پړک ستارې مختلف ډیزاین دا باندې جوړ شوي چې خلک هغې ته خامخا ګوري. بورخې د پاسه دې سیس ته څه ضرورت دی؟ لکه یو سړي په کور باندې پیسې لګولي او د کور په شاتنۍ چنه باندې شیشې ولګوي. دا ولې؟ ځکه چې دا نمائش دی، نمود. لوگ دیکھیں میں نے کیسا گھر بنایا ہے، کیسی کوٹی بنائی ہے، کتنا اس پہ خرچہ کیا ہے، څنګه خرچه مې پکړی. الکه شاته د بارنې دیوال پاغه باندې هغه خنت ګوري، نيستا بچی ګوري، نيستا خزه ګوري، ځکه چې تاسو کور کې دن نه پاتې کېږي نو هغه استاد سترګو پناه دی. دا نمائش دی او نمائش الله جل شانه نه خوښي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا فرمایلی دي چې بدترینه پیسه هغه چې هغه په خاورو په لوټو خټو لګي. لیکن حضرات علما وایي چې پوخ کور ځان ته جوړولی شي نن سبا. البته نمائش نه، او نمائش دا دی چې خلکو ته ښې بهر چس لګېدلي. نو د زنانه په بورخه باندې بارنې چې کوم کار شوی دی دا نمائش دی. دا پرده نه شوه، دا داسې شوه لکه د زنانه بغیر بورخې روانو. نو الله جل شانه علاج دا خول دی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم او قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. زنانم تم اوایا چې هغه هم نظر ټیټ ساتي. لکه څنګه چې سړی زنانه ته نشي کتی، یو قتل هغه دی چې په غلط نظر سره ګوري، دا حرام دی. یو قتل هغه دی چې نظر پکې غلط نشته، دا مکروه دی، بیا مکروه دی، د کراهت نه خالی نه دی. یو نظر هغه دی چې سړی خپل مور ته ګوري، هغه هم زنانه ده، دا باعث ثواب دی ځکه چې هغه په غلط خیال سره نه ګوري. نو د ډومبه نظر قتل په غلط خیال سره دا حرام دی. په غلط خیال سره امرد الک ته قتل هم حرام دی. او امرد الک هغه ته وایي چې داغه په مخ باندې لا ویښته او ګیره نه راغلی. زمونږ کابرین کاغه اوس تیر شوي دي، مولانا اشرف علي تھانوي رحمه الله او د دې هندوستان اکابر، هغه به د امرد نظام ساتلو.
او صحابه کرام حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما صحابی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په خپل سترګو مبارک لیدلې دی یو ځل د کوڅې د ورنه بهر اووتو چې ویې کتل نو یو عمره د لږ د طرف ته را روانو حسین جمیل لږ ته ګیرې نشته زر په کور وردن نشو ورې ځان پسې بند کو او لږ ساعت پسې تپوس وکړو چې هغه هلک لاړو که شته وایي چې صاحب فتنه خو تلي ده بیا بهر رو امام ابو حنیفه رحمه الله په درس کې امام محمد رحمه الله کې ناستو چاته چې صاحبین وي امام محمد رحمه الله الکو ګیره بریت نور غلی الله پاک ذهن ورکړی او حافظه ورکړي و ډیره تیزه جمعه ته راغلی او مسته د امام صاحب درس یې واورېدو هوښیارو ذهینو بعضې ماشومان واړي خو د خولې نه چې خبر راوباسي نو داسې غټ غټ سړي نه راوباسي دا غټ سړی ګډې وړې وایي دا ماشوم ډېرې مزېدارې خبرې کوي الله پاک پیدا کړی داسې امام محمد رحمه الله وی چې یاره د دې عالم درس کې کینم چې درس ختم شو ته وایي صاحب زه ستا درس کې کېناستل غواړم اجازت دی قرآن پاک نه ثابت دی چې د استاذ نه د عالم نه چې درس وی نو اجازت به غواړي نو بیا کېنه نو امام محمد رحمه الله چې ورته ووی امام ابو حنیفه رحمه الله وکتل سړي په مخ باندې ګیره نشته امام او حسین او جمیل له داسې خټوسکې غونې و بدن یې پړسېدل امام محمد رحمه الله کتابونو لیکلي ورته وی چې بچې قرآن پاک حفظ کا زما د درس لپاره شرط دا دی چې قرآن حفظ کړي نو بیا راشه نو زمونږ چې زر نن سبا ماشوم قرآن پاک حفظ کوي نو 3 کالو کې حفظ کوي امام صاحب دا خیال چې 3 کاله تیریږي نو بیا به دی غټ شوی چې لاړو امام محمد رحمه الله پورا یو هفته پس بیا رالو په 8مه ورځ امام ابو حنیفه رحمه الله ته وایي چې صاحب داخل مې وایي تا ته ما نو ویلې چې قرآن حفظ کوي صاحب قرآن مې حفظ کوي وی خزدن امتحان اخلم داسې حافظه یې وه وی زه دنه امتحان اخلم امتحان یې دې واخیسته مختلفو ځایونو کې په ټولو کې پاس شو ونه درېدو چرته خاصتا ناخاستا امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وینا کړې وه بیا دومره غټ سړی د خبرې نه واپس کېدی چې ته شي ورته وی ټیک ده خو ته به زما شاته کېنې لکه زه چې څنګه تاسو ته ګورم نو شاته به امام محمد صاحب کېنولو چې د خلکو نظر هم په ده نه پروزي او زما هم په نظر نه پروزي د امام محمد رحمه الله په هلکوالي کې د خپل استاد امام اعظم صاحب امام ابو حنیفه رحمه الله نه داسې سبق ویل قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مؤمنانو ته ووایي چې نظر حفاظت کوي نظر ټیټ ساتي یو بزرگ سړی و هغه ته به زنانه راتلی هغه وی زه بوډا شوی یم نو زنانه و کتلو کې اوس حرج نشته دی ځکه چې زما اعضا کمزوري شوي بل کس منې کو ورته وی چې زنانه مخې ته ځان ته مه کړې نو لویه فتنه ده دی ورته وی چې زه خو کمزور یم بوډا یم اوس خو دا ما دپاره فتنه نه د شپې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولیدو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي که جنید بغدادي وی یو طرف ته وي او رابعه بصریه بل طرف ته وي او دا دواړه په خلوت کې ناستي نو د جنید بغدادي او د رابعه بصری یو بل ته قتل جایز نه دي نو تلا کومه کاته کې هغه جنید بغدادي رحمه الله مشهور بزرگ او رابعه بصریه مشهور هستی تیر شوی د بزرگ زنانو ډیر واقعات دي ناشنا کرامتونه اتباع سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم وته فرمایي که دا ښځه او دا سړی آغی نو د دی یو بل ته قتل ناروا دي بیا ته کوم په شمارو کتار بیا هغه عالم هغه پیر هغه مبلغ هغه مجاهد که هغه پیر وي او کار څوک چې وي چې هغه پردی زنانه د ده مخې ته داسې کلاو مخ بې پردې راځي بعضې سړي هم ډېر عجیبه غونې وي څه ټکې ورته سړی استعمال کړي په خپله ښځه خپله لور واستئ چې دوکه لاړه شه فلانکي ته بیا هغه زنانه د هغه په وړاندې ستر نه کوي احتمام نه کوي